أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 112 مطالعہ نن کوو انشاءاللہ. دا آیات دراصل هغه صفات دي چې هغه الله تعالی بیانوي د ورستو آیات د تشریح په بنیاد چې کوم خلکو چې ما سره معاهده کړی دا هغه کې بنیادی صفات سب پکار دي. حکم صفات دي، کوم صفات حامل دي هغه کې پہله خبره الله تعالی فرمایي چې التائبون. تائبون توبه ته یای تائب چې یای جره تائب شو دی خبره نه تائب شو توبه. یہ توبه مطلب موږ مختلفو دروسو کې دا کړی د چې د دې معنا دا ده چې پلټ کې یعنی واپس راتلل د بندا توبه مقصد دا ده چې بندا الله نه بغي شوی څه بنیاد وي وړه غلطي وي غټه غلطي وي خو در اصل نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث په مطابق کله چې انسان ګناه کوي یا غلطی ته نه کیږي یا غلطی کوي نو دا هغه ټیم کې دی ایمان نه باروزی یا ایمان د نوزی نو دې مطلب دا شو چې هغه د غلامۍ او د بندګۍ دایره نه دا باروزی الله دې موږ وسه. او لیکن کله چې به دا توبه وبسي نو دې مطلب دا شو چې ایمان دته واپس راشي یا دا ایمان ته واپس راشي یا هغه دایره ته دا واپس راشي. نو د توبه د بندا په حق کې معنا ادا ده. خود دې توبه معنا کله کله الله سره هم استعماليږي. به دی الله توبه څنګه ده؟ دی الله طرف نه توبه ده چې الله خو خپل بندا نه بس به مخ واړی چې رټیک ته ضرورت نشته بس ماته مې ته ضرورت نشته. نو کله چې بندا توبه وبسي نو به الله ورته بیا واپس خپل مخ راوړی یعنی رجوع شي الله ورته توجه شي په هغه بنیاد باندې چې تر واپس رسې نو رسا اما دروازې کولاو دي. نو دا دوړو مینو کې دا استعمالیږي. قرآن کې مختلف حواله سره دا استعمال شوی ده. دلته الله تعالی فرمایي چې التائبون د ما سره چې چا معاهده کړی دا سودا یې سره کړی دا دغه کې پهله صفت بیانېږي چې دا بار بار پلټنې ولدي. تائبون دي. تائبون مطلب دا چې بار بار اوس دې مطلب دا شو چې یقینا چې سودا یې کړی دا خود دې سودې د بعد د انسان یو داسې صورتحال دا یا الله تعالی پیدا کړی په داسې صورت کې دا چې دا چونکې سودا خو وکړله او یقینا چې مؤمن خبره کو نو پورا اخلاص سره کړی دا خود دې نه بعد بشری یو داسې کمزوري دی په انسان کې چې هغه اکثر دغه بيد نه یې رشي د سودا د نه یې رشي ایریدنې مطلب دا ده چې د سودا خو پوره اخلاص سره کړی دا خو کلمه یلی دا مسلمان دا لیکن بیا هم د نه غلطي کېدل شي داسې نه ده چې نه بو کیږي غلطي بو کیږي ځکه چې کشمکش تا او د فرشتو صفات خود کې نشته دغه دی هغه شای الله تعالی شایله دا چوله دا فطرت کې چې دا کشمکش بد کې تر اخرت پوری وی قیامت پوری وی مرګ پوری وی یعنی دا همیشه د انسان دغه کشمکش فطری ده. خود دغه کشمکش کې الله تعالی یای چې دغه کشمکش کې نه د تاسو سودا د ما سره او سودا خود وکړه دا پوره اخلاص ته خو بیا هم د نه غلطي کیږي چې غلطي وشي د بهترین صفت او د سودې باندې قائمونه نشانی دادا چې دا به فورن ما طرف ته واپس رسی. نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو ځکه دی ایمان علامات شایلی چې ایمان چې موجودی دی غي علامات څه دی؟ دغه علامات دادي چې کله انسان نه ګناه وشي دا فورن بیدار شي د فورن توجه شي د فکر شي توجه شي چې ما خو غلطي وکاو دا ماته نه وکول پکار نو لہذا دا एकदम الله تعالی توبه وبسي واپس راشي. نو دا د مؤمن شان ده. او یو ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی
چې کله چې دی واپس راشي نو دا داسې وي کمن لا ذنب له، لکه ده څه ګناه کړي نه ده بالکل. نو دا د مؤمن هغه صورت حال الله تعالی بیان کړی چې د پهلا صفت دا ده چې دا تائبون وي، دا بار بار یعنی ارمان د چیریزه کې هر غنټه کې هر منټ کې د نګیر خدا هر منټ کې رجوع کوي. دا څنګه د کله 4 منټ کې رجوع کوي یا هر غنټه کې رجوع کوي نو دغه انسان باندې به ډیر زیات کنټرول چې دا د شیطان نه وي. اسی یو مثال لکه به داسې صورتحال هم وي بیا هم الله تعالی داسې دروازې نه دی بندي کړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایي چې کتا غرونو عمره ګناهونه هم کړي دي، کته ما ته واپس راسي نو زه تا ته ما دروازې کولاو دي. سوره زمر کې یو آیات رسی کنه څنګه آیات چې کل نبی صلی الله علیه وسلم دی چې کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چې چا چې ضرور باندې ظلم کړي، ظلم مطلب ګناہوں کې ډوب دي، چې چا ضرور سره زیاتای کړي دی هغه د ما رحمت نه دی نا امید نشي. نو دلته کې الله تعالی چې د پهلا صفت دا ده چې دا تایبون انداس نه چې نه غلط کار نه کیږي. دلته الله تعالی یو عجیبه طریقې سره هغه خلکو ته هم لیار ورکړي د چې کوم خلکو په غزوه تبوک کې سستی ته نشوي خو اخلاص سره سستی او موږ ورسته د درس باندې درس کې دا تذکرہ شوی دا. لہذا الله فرمایي چې د ما خلک چې ما سره چا سودا کړی دا، چا ما سره اګریمنٹ کړی، چا ما سره معاهده کړی، چا ایمان قبول کړی دا لا اله الا الله محمد، هغه شان دا چې هغه تایبون وي، هغه داسې نه وي چې ګناه باندې ویلاړ وي، ګناه وکي به ګناه باندې وندري، ګناه ته نور ګناه باندې به بل ګناه کوي به چې ما ټیک کړو. نو دا الله تعالی قرآن کې دغه ډېر غټ وعید کړی چې دا یو لوی الله ذل خصام لفظ ورته استعمال شوی چې دا هغه خلک دي الطایبون. نو د ما مؤمنان چې دي، د ما بندگان چې دي چې ما سره چا سودا کړی دا، هغه کې پهلا صفت دا ده چې دا بار بار غلطی ته نه کیږي، خدا به بیا ماته واپس راځي، غلطی کیږي خدا بیا واپس راځي. مخکې فرمایي چې العابدون د ما بندګۍ کوونه والا ده، د ما بندګۍ کوونه وي، ما غلامۍ کوونه ولا ما نوکر ده. نو توبه چې وبسي فورا نه ما غلامۍ ترسي. نو دا د ما د دویم صفت دا بیانې چې دا د ما غلام وي، د ما بندګي کوي. او د بندګۍ مقصد صرف هغه نه ده چې موږ کمی ته یایو، موږ یایو چې را مونږ یې وکړلو، رکوع سجود یې وکړلو، یا روژه وساتله، بس دا بندګي ده. نه بندګي دې ته نه، بندګي کل کې کل ده، یعنی عبد غلام ده، دا د ما غلام ده، دا په جمعیت کې د ما غلام ده، دا په دکان کې د ما غلام ده، دا په پټي کې د ما غلام ده، دا په خاندان کې نه د ما غلام ده، دا خوند وي د ما غلام ده، دا ښځه وي د ما غلام ده، دا رور وي د ما غلام ده، دا خور وي د ما غلام ده، دا امیر وي د ما غلام ده، دا غریب وي د ما غلام ده، دا غټ افسر وي د ما غلام ده، دا جرنیل وي د ما غلام ده، صدر وزیر اعظم وي د ما غلام ده. دا غلامۍ تصور ده ما غلام ده. لہذا العابدون ا د ما بندګۍ کوي ولې. مخکې فرمایي درېمه خبره فرمایي چې الحامدون دا هر وخت د ما تعریف کوي ولا ده، هر وخت د ما تعریف کوي. حمیدون سره الحمدلله الحمدلله دا یو دی چې ما تعریف کوي ولا ده. ما تعریف مقصد ډېری خبري وځي ټول دا چې انسان د دنیا څنګه نه الله تعالی د دنیا څنګه پیدا کړی ده، به دغه انسان څنګه پیدا کړی، به د انسان ته وسایل څنګه ور کړی، به دغه انسان ته د رزق اسباب څنګه کړی، دغه انسان باندې نعمتونه څومره دي، د انسان ته روغ جوړ وجود ور کړی، خیسته وجود ور کړی دا، دغه انسان ته ډېر لوی نعمتونه چې غني دا د الله تعریف ته. الحامدون دا د ما تعریف کوونه ولا دا. السائحون دا سیاحت سیر و تعریف ته مدلک سیاحت، خلق چکر ته سي سیار خود دلته کې سیاح نه ده. بعض علما بعض د دودا معنا کړي چې دینا روزه صایمین لفظ ته نه استله، خو هغه صحیح نه ده، هغه یو حدیث کوي خو هغه حدیث هم صحیح نه ده. اصل کې دا د سیاحت د السائحون دا هغه سیاحت زمکه کې ګرځیدنې والا ده. اوس ګرځیدنې دوا قسمه دي، یو ګرځیدن داسې چې چکرو تصور نشته ده په اسلام کې. نبی محترم صلی الله علیه وسلم د دې یو حدیث کې ډیره ششتا تشریح کوي، فرمایي چې ان لكل امه سیاحه، هر امت پر سیاحت شتا، یعنی چکرو لیار شتا. و ان سیاحه امتی دما د امت سیاحت څه شي ده،
الجهاد فی سبیل الله د ما د امت سیاحت صدا د الله لری کې جهاد اوس دا دلته کې جهاد د قتال لفظ نه ده یعنی صرف جنگ نه ده د الله د دین د قیام د پاره د الله د حکومونو پیلوونه د پاره د الله د حکومونو غلبونه د پاره د الله دعوت پیلو کوونه د پاره د الله د حدود غد پاره یعنی د الله احکامات یو بل تر رسونه دا ټول په جهاد کې خو به آخري طور قتال هم رسی کبه دغه سلسله کې مقابله کې داسې قوت راغو چې هغه دغه د الله د دین دعوت وسرونی کوشش کوي نو به هغه سره قتال ده نو لہذا فرمای دما د امت سیاحت چې دا هغه الجهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله ده به مخکې فرمای وان لكل امه رهبانیه هر امت رهبانیت دې ته چې کنه راکش دنیا نه بیل شي دلته فرمای چې ها هر امت ته پرستا رهبانیت شتا درویشی شتا یعنی جوړه کړی د چا خپل او هغه دغه سينوا اصل شای دغه لکه اسلام کې دا هغه تن درویشی دا هغه درشته نه چې دنیا پرې دا د دنیا کم لذات تی دا ختم کا دا پرې دا کناره کشا جنگل کې شاسخا او خراب کپڑوں کې وغیرہ او شکل صورت بدل وی دا په یو دین کې نشته دي دا چا جوړ کړی دي خپل طرف نه لہذا دلته چې رهبانی هغه ته رهبانی د نورو مذهبونو کې رهبانیت ورته راهبه لکه کرسچن کې تصور د راهبه چې هغه سپری دي خزه ته راهبن یو راهب چې هغه نرینا وی چې نه بو ود کوي نه په دنیا تعلقات سدي نه په کاروبار کوي نو ځخوان ځکه یار څه بکټ کوي لہذا فرمایي چې هر امت خپل رهبانیت مگر ورهبانیت امتی دماغ دی امت رهبانیت څه شدا الرباط فی نهور العدوه دماغ دی امت رهبانیت د څه شدا چې هغه دشمن د اسلام دشمن مقابله کې سختۍ سره ودري لکه نن ایران ولاړ دا دماغ رهبانیت دادا چې د اسلام دشمن خلاف پورا قوت سره ودري لہذا دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیاحت تشریح کړی دا ان سیاحت یو پښتنه وکچا چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز سیال تتلن غواړم ته اجازه راکا نو نبی صلی الله علیه وسلم څورته فر ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل دماغ د امت سیاحت دا چې هغه جهاد فی سبیل الله لہذا دین دا خبره وته چې دی الله احکامات پیلونه دی پر ها دا خبره ضرور ده دی الله دغه نظرې کوونه پر الله د کائنات څخه جوړ کړی دی کتنو دی پر او دین ز سبق قصنو دی پر چکارم وای شي من نه ده وګوري چې د الله تعالی زمکه څنګه جوړ کړی الله تعالی خلق څنګه پیدا کړی دنیا څنګه جوړه ده دی کې دی الله حکمت دی الله تخلیق دی پر مشاهدات کا کینو دا هم نجایز نه ده اسه فلتو خیر چکر او فضول کرونو ته چکر اسلام کې نشته ده لہذا دلته کې هغه سیاحت سره چې هغه څه کوي هغه کې صفات سره چې هغه سیاحت کوي پروي زمين کې ګرځي الراکعون هغه رکوع سجود ولوي راکعون یی ټټون ته رکوع کې څه شي ټشي نو دلته کې مقصد دا ته چې هغه ما بندگان چي دي هغه ټټیږي هغه ماته هر وخت ټیټوي الراکعون صرف په منځ کې ټیټ نه وي بلکې دغه زړه دغه سوچ دغه فکر دغه انا دغه مرزي هر وخت ماته ټیټوي الراکعون دا پنځم صفت الله تعالی بیان کو مخکې فرمای الساجدون سجده کوونه والا دا ماته سجدا کوي بل چته نه کوي سجده عملی شکل خو هغه د چې موږ سجده ویو مگر سجده دادا چې ته غرزیدل وي یار چاته لکه موږ بعض ټیم کې انسان ډیرو ته ځان وغورځي نه ارچته نه صرف الله ته سجده کوي الامرون بالمعروف بیا الله تعالی یایي چې امرون ان شاء الله دی باندې به هم موږ سبا تک الله ته منظور وي دوباره په دې خبره کو دغه حواله سره دغه زینو باندې ان شاء الله دې مست قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی ژوندۍ فريدي اجتماعي مستجوړونه توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.